نن سبا چې سړي خدای پاک موږ له سره کړي دا د ماشومانو د برکت راکړي. بالکل بالکل. کنه زه وایم چې داسې ټول خلک چې دي هغه خپلو ماشومانو له به داسې ټایم ورکړي، د هغوی دا خوشحالۍ چې دي دا ومانځي. څنګه مزه درکوي که نه؟ او ستا د څو کالو شوې؟ خصوصا زموږ د بونیر د خلکو لپاره دا یو ګوډ اپرچونټي دی، یو ګوډ پلیس دی چې کم از کم مهمانخانې ته راشي او دلته خپل خوشحالۍ چې دي دا ومانځي. نو زه یم چې خپل ماشومانو له ټایم ورکوي او خوشحالي وله ورکوي. څنګه ملګري دي راغلي دي او دا برډې چې ته منه وهي نو خوند کوي؟ سلامونه قبول کړئ. زه اسد رحمان ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره موجود یم. نننۍ لمحه چې کوم ده ډېره مختلف ده. تاسو په زما ویلاګ یې لیدلي د ټوریزم دپاره او ښکلي ښکلي ځایونه، خو نن دا لمحه انتهایي ډېره ښکلې ده ځکه چې ماشومان دي او د هغوی په اصرار باندې مونږ راغلي یو نن چون کې د هغوی برډې دی او هغوی وي چې زمونږ دا پروګرام دا برډې چې کوم دی هغه د کیمرې مخې ته راشي او دا ریکارډ شي. نو په دغې حواله سره نن په مهمانخانه کې موجود یم او ستاسو سره دا پیغام شریکوم. نو راځو به دې ماشومانو نه به تپوس کوو. تاسو خپل ماشومانو له ټایم ورکوئ او دغسې ماحول ورته جوړ کړئ چې هغوی ستاسو سره دوستانه جوړه کړي او ستاسو سره دغسې په ماحول کې هغوی ایډجسټ شي. نو دې نه به کوېسچن هم کومه، نو زما سره اوسئ. نو نن چې د کومې ماشومې برډې دی نو د هغې وریشا نوم دی او قیصر بای چې کوم دی دا زما دوست دی، ملګری دی، ورور دی. دا د هغه لور ده او د هغه مشره لور ده. نو د وریشا نه به هم په دې باره کې تپوس کوو. وریشا څنګه مزه درکوي که نه؟ او ستا د څو کالو شوې؟ د 11 کالو شوې. نو څنګه ملګري دي راغلي دي او دا برډې چې ته منه وهې نو خوند کوي؟ او څوک راغلي دي؟ خاص تا خویندې ورسره راغلي دا ګلالي ماشومان تاسې نه. قیصر بھائی یقینا د داد قابلي او دونه ښکلی ماحول دې جوړ کړی ماشومان چې کوم دي د هغوی د خوشحالۍ دپاره. امجد صاحب هم ستاسو سره ولاړ دی. نو څه فیلینګ دي، څه احساسات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اسد رحمان صاحب او ټول لومړی خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دومره شارټ ټایم کې مننه جي په شارټ نوټس باندې ټایم راکړو. د هغې نه علاوه زه به تاسو ته په دې موقع باندې یو خبره وکړم چونکې نن سبا د هر سړي سره ټایم کم دی او خپل ماشومان له ډېر کم ټایم ورکوي. خو زه به ټولو خلکو ته یو پیغام ورکړم دا نن سبا چې سړي خدای پاک موږ له سره کړي دا د ماشومانو د برکت راکړي. بالکل بالکل. که نه جي؟ نو زه یم چې خپل ماشومان له ټایم ورکوي او خوشحالي وله ورکوي. ستاسو به ډېره مننه دی. جی جی بالکل. تاسو څه پیغام څه وینا د خلکو دپاره؟ بالکل زه وایم چې داسې ټول خلک چې دي هغه خپلو ماشومانو له به داسې ټایم ورکړي، د هغوی دا خوشحالۍ چې دي دا ومانځي. برډې پروګرامونه دي یا څومره د هغوی چې د خوشحالۍ پروګرامونه دي هغه ومانځي. او دا بیا خصوصا زموږ د بونیر د خلکو لپاره دا یو ګوډ اپرچونټي دی، یو ګوډ پلیس دی چې کم از کم مهمانخانې ته راشي او دلته خپل خوشحالۍ چې دي دا ومانځي. زبردست. دغسې دا خوشحالۍ به د ماشومانو چې دوی نو درې کوو به او درې نه به څلور کوو شپږ کوو نو دغسې دوی به کیک کټ کړي. دغه لمحې دغه به ستاسو سره زه هم شریکوم. نو امید ساتم چې تاسو په دې پیغام باندې په دې وینا باندې پوه شوي. اجازه ته نه غواړم او دا لمحه سره شیر کوم. حاجي دا لمحه انجوای کوئ جي.